الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. د نت پسترګه باندې د تمام دنیا مسلمانانو ته یو وضاحت کول غواړم او اعلان د حق کول هم غواړم. مسلمان وی دی ته چې کله دی په غلط فهمی کې په غلطه لار روان شي او کله هم دی پوه شي چې دا لار غلطه ده او بیا حق تسلیم کې دی ته ویلی شي حق پرست او مسلمان. الحمدلله منګه ډېره دنیا وکته، مختلف خلق مو وکتل د حق په تلاش کې، خو منګه د حق په تلاش کې د چا نه هیڅ قسمه مطمئن نشو تر دې پورې چې د حق په تلاش کې منګه د انکار حدیث دروازې ته هم رسیدلیو. د هغې وجوهات به وروستو ذکر کوم چې ولې ورسیدو. خو ټولو نه اول زه د مخکې تیرې شوې د ماضي زندګۍ د انکار حدیث او د هغو خبرو نه د براعت اعلان کومه چې موږ د کومو خلکو په غلطو عقایدو او نظریاتو کې تایید کړی دی. الحمدلله موږ د دوی نه یو کال کېږي جدا شوي، خو نن د نت په سترګه باندې ټوله دنیا ته دا اعلان کو چې خلکو دې خلکو سره نږدې ورنشي او دوی نه جدا شي. او زما د ماضي زندګۍ چې موږ انکار حدیث کې غلط فهمۍ کې مبتلا و، علل اعلان برملا او خالص د الله د یرې نه موږ د تیرو کارونو نه توبه تایب یو او آینده د پاره زمونږ زندگی د سلفیت یعنی د اهل الحدیث د عقیده اعلان کولو والایو. او الحمدلله نن 13 تاریخ شپږمه میاشت 2026 کال دی چې زمونږ اعلان حق دی او انشاءالله مونږ د اهل حدیثو د عقیده نه مطمئن یو او مونږ به همیشه د پاره د قرآن او د حدیث لاندې زندگی تیرو. دا خو یو خبره شوه چې منګه اعلان د اهل الحدیث سره وکړو. اهل الحدیث څوک دي؟ د قرآن او د احادیثو متبعین دي. او تعارف د اهل الحدیث دا دی چې قرآن او احادیث د صحابه کرامو په منهج باندې منل دا سلفیت دی، یعنی قرآن او سنت منل علی فهم السلف. دې ته ویلی شي تعارف د اهل الحدیث. د دې نه بعد منګه د انکار حدیث دې دروازې ته ولې راورسېدو، د هغې وجوهات ذکر کو. اوله خبره دا ده چې زمونږ اعتماد په بخاري او په مسلم او نورو کتابونو باندې مکمل خو ختم نه و، خو بعضې خبرې داسې وې چې هغې نه موږ انکار کړو. د هغې بنیادي وجه دا وه چې د دغو خلکو په کتابونو کې داسې خبرې وې چې هغه ډېرې خطرناکې وې. لکه مثال پته وه چې د دوی په کتابونو کې دا راځي چې خبر واحد به په قرآن پیش کولی شي. دا خبرې موږ ته اصول الشاشي، نور الانوار، حسامی، مولی یعقوب او مسلم الثبوت داسې ډیرو کتابونو کې موږ ته پړاو کړی شوی او موږ پکې لیدلی دي. د دې بنیادي وجه دغه خود ساخته اصول دي. خو الحمدلله د دې نه بعد موږ د دې خبرو رد کوو چې دا ټول خود ساخته اصولو او دا انکار حدیث طرف ته لاره کولوي. دا یوه خبره. دویمه خبره د دوی په کتابونو کې دا وه او منګه وکتل چې خبر واحد څومره هم مضبوط شي خو په عقیده کې نه چلیږي. دا د دغو کتابونو بنیادی وجه ده چې دا خلک بل خوا روان دي. دارنګې دریمه وجه دا وه چې د دوی دغو کتابونو دا خبرې هم لیکلي دي
چې اخبار احاد د ظني کېدو د وجې نه، چې اخبار احاد ظني دي او قطعي نه دي. اخبار احاد د قرآن پشان قطعي نه دي، ظني دي. بیا دا خبره هم د دوی په کتابونو کې وي چې خبر واحد مطلق د کتاب الله نشي مقید کوله. دا اوس خبرې دي، اوس په دې ښه سوچ کوئ. علما حضرات په دې باندې پوهیږي چې خبر واحد ظني ده، عقیده کې مردود ده او عمل کې غیر یقیني دی. دا په ټولې خبرې په دغو کتابونو کې شته. په دې خبرو باندې منګه روانو نتیجه څه حده پورې انکار حدیث ته زمونږ خپله ورسېده. مکمل انکار حدیث مو نه دی کړی، خو څه حده پورې مو انکار کړی. خو الحمدلله زمونږ سترګې الله کولاو کړي تر دې پورې چې د قرآن تفسیره پورې خبره لاړه او د قرآن آیتونو پورې چې د هغې غلط تفسیرونه او د هغې تحریفات شروع شو. الله په دې وخت کې زمونږ سترګې کولاو کړي او مونږ اعلان برات کړو. دارنګې بله خبره د دوی کتابونو کې دا هم شته چې اخبار احاد چې د ابو هریره او د انس بن مالک نه نقل شي نو دې نه عقل او قیاس ښه دی. ګلونو دا ستاسو کتابونه دي. دارنګې پنځمه خبره دا مو په کتابونو کې کتل چې عام د کتاب الله یو حکم راشي نو خبر واحد کې دومره طاقت نشته چې په دې کې تخصیص وکړي، خاص شی ترې نه جوړ کړي. دا زمونږ خصوصا د احنافو دغه د اصولو په کتابونو کې دا خبرې وي، اصول شاشی، نور الانوار، حسامی، مولی یعقوب، مسلم الثبوت، دا خبرې ټولې دغه د اصولو کتابونو او خود ساخته اصول جوړ کړي انکار حدیث طرف ته لاره روانه وه. خو الحمدلله چې کله د دوی انکار عروج باندې وختو، الله زمونږ سترګې کولاو کړې چې دلته اصول غلط کې ښودلی شوي دي. الحمدلله یو کال کېږي چې مونږه انکار حدیث چې څومره حده پورې مونږ انکار کړو، ټوټل انکار مو نه و کړی، څومره حده پورې چې بذات خود ما انکار کړو. الحمدلله زه د خپلو غلطیانو اعتراف کوم او زه د الله نه معافي غواړم او زه د خپلو خبرو نه رستو شوی. خو نن علل اعلان د نت په سترګه باندې امت ته دا وایم چې ای امته غلط نشي. قرآن او حدیث دا زمونږ د پاره هدایت دی. څنګه چې قرآن قطعی دلیل دی، دارنګې احادیث صحیحه هم د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قطعی ثبوت دی زمونږ د پاره. نو تمام امت مسلمانانو ته دا اعلان کوم چې منګه د حق په تلاش کې مختلف مسالکو قتل، خو هیڅ چا سره حق نو چې من قتل منګه په خپل بصیرت او د خپلې ټوټه پوټه مطالعې په بنیاد باندې دې حد ته راورسېدو چې اهل الحدیث حق پرست خلق دي، د قرآن او د احادیثو منلو والا خلق دي. تمام امت ته دا اعلان کوم چې تمام امت وخت ځان له مه ضایع کوئ، راشه حق طرف ته او حق ته راتلل دا شرم نه دی. او چې چا هم شرم کړی دی، ابو طالب هم دا خبرې کولې چې یاره بیا به دنیا خبرې کوي، ښه حق پیژندلو خو ځای ډېر خطرناک دی. نو تمامه دنیا مسلمانانو ته وایم چې خلکو یوازې قرآن حجت نه دی، احادیث هم ورسره حجت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي څوک چې قرآن او حدیث پسې لاړل لن تضلوا ابدا، دا به چرې ګمراه نشي. دا یو څو خبرې وې چې مونږ د انکار حدیث بعضې انکار چې مونږ کړی د دغې خود ساخته اصولو د وجې نه یو طرف ته تلي. او بل ډېر خلک دا اعتراض هم کوي چې حافظ الله خو د دې نه مخکې منکرینو حدیثو سره کلکې وعدې کړې، ولې په شا لاړو؟ دې کې هیڅ شک نشته چې مونږ کلکې وعدې د خلکو سره کړې وې، خو مونږ ورته دا هم ویلو چې مونږ او تاسو به د الله په دین باندې ملګری یو، خو چې مونږ او تاسو دوستی به قائم وي په قرآن او په احادیثو باندې. خو مونږ سره په قرآن او احادیثو باندې خلک ونه درېدو. زه د چا نه یم رستو شوی، ما نه خلک رستو شوي، احادیث یې پریښي دي
نو ځکه ما دوی پرېښودل. د هغې نه وروستو یو بل جماعت کې منګه شمولیت اختیار کو. بهرحال د هغوی نوم د احترام د وجې نه اخلم، خو په 31 تاریخ باندې چې موږ ته کم کسان راغلي د ضرر رسولو دپاره، نو د دې ضلع پېښور د پخه غلام د علاقې مشرانو سره موږ رابطې وکړې چې داسې خلک راغلي او په غلطه اراده راغلي. نو موږ ورته وی چې دې خلکو باندې اف آی آر کول غواړي. نو مختلفې بانې یې وکړلې، موږ سره هیڅ قسم اف آی آر ته تیار نشو. بیا د هغې نه وروستو ډېر وخت وشو، خو څوک هم زموږ خواته رانغله چې دا زموږ سړی دی، په ده باندې ګزار کول دا په موږ باندې ګزار دی. نو موږ چې آخره کې کمې پارټۍ سره وو، دوی سره هم موږ ښه کلکه وفاداري کړې ولاړو ورسره، خو دوی موږ سره هیڅ قسمه وفاداري نه ده کړې. منګه وفا ور سره کړې ده، نه دوی موږ سره اف آی آر ته تیار شوي دي او نه زما خواته راغلي هیڅ قسمه ویډیو یې نه ده ورکړې چې دا زموږ سړی دی، په ده باندې ګزار کول دا په موږ باندې ګزار دی. خو الغرض ما یو پوسټ کړی چې څوک د قربانۍ نه انکار کوي، دی د قرآن او د حدیثو نه انکار کوي. د قرآن او د حدیثو نه منکر کافر دی. ما غیرت د الله د پیغمبر په حدیثو کړیو، خو دې خلکو زمونږ هیڅ قسمه ملګرتیا ونه کړه، نه یې د اف آی آر په شکل کې وکړه او نه زمونږ خواته راغلي هیڅ قسمه تایید یې نه دی کړی. موږ وفاداري ورسره کړې، موږ سره خلکو وفاداري نه ده کړې. دا خبرې موږ سره په ثبوت باندې موجودې دي. د دې علاقې مشران په دې خبره باندې د دغې جماعت والا ګواه دي، نوم یې احتراما نه اخلم. د دې نه وروستو الحمدلله موږ سره اهل الحدیث و علماو ښه کلکه ملګرتیا په احادیثو کې وکړه. اهل حدیث یوازې د گفتار غازیان نه دي، ما ولیدل په میدان باندې چې دا د کردار غازیان هم دي. اهل الحدیث و علماو کې شیخ عبدالمنتقم حفظه الله، شیخ محمد نبی حفظه الله، شیخ عبدالله سرتاج حفظه الله، شیخ روح الله توحیدی حفظه الله او مفتی حضرت علی ربانی حفظه الله. حتی کې چې زمونږ ملاقات شیخ امین الله البشوري حفظه الله سره هم وشو، او مونږ د دې نه مخکې د خپل مطالعې او د خپل بصیرت په بنا باندې اهل الحدیثو ته راغلو او د دې نه بغیر موږ ورسره ناسته او پاسته وشوه، موږ ته ټول حقایق ښکاره شو. دا د کومو علماو نامې مې چې واغستې، د دې ټولو زه شکریا ادا کوم چې اهل الحدیثو علماو تر شیخ امین الله البشوري حفظه الله پورې موږ ته کلکه یقین دهاني راکړه چې موږ ستا ورونه یو، ستا رشته دار یو، هر مشکل کې به موږ تا سره ولاړ یو او تا د الله د پیغمبر په احادیثو باندې غیرت کړی دی، نو انشاءالله موږ به هم په احادیثو غیرت کو. اهل الحدیث علما واقعي خبره ده عوامو سره چې دا په احادیثو باندې غیرت کوي. او بیا هم زه آخر کې وایم چې تمامه دنیا مسلمانانو ته چې مسلمانانو خپل ټایم مه خرابوئ، راشه قرآن او حدیث ته. اهل الحدیث قرآن او حدیث دا د ایس یو تنظیم نوم نه دی، دا څومره خلک چې راجمع دي دا په قرآن او په حدیث باندې راجمع دي. انشاءالله دا حق دی او دا د کتاب او د سنت فهم اعلی په فهم د سلفو باندې بنا دی. نو منګه دوی سره په دې خبره کې اګریو، نو انشاءالله چې تر څو پورې موږ ژوندي او دوی ژوندي موږ به د قرآن او د حدیث خدمت کوو او په خپله به هم په ځان کې عملي کوو. الله دې موږ تاسو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر